نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د شهید له الله سبحانه وتعالى شپږ انعامات ورکوي. شپږ انعامات. یو انعام بل الله سبحانه وتعالى دا ورکوي شهید ته چې د شهید وینا په ځمکه د لګېدو نه مخکې الله سبحانه وتعالى شهید ته ټول ګناهونه معاف کړي. وینه لا په ځمکه لګېدلې نه وي، شهید ته الله سبحانه وتعالى ټول ګناهونه معاف کړي. دویم انعام ول الله سبحانه وتعالى دا ورکوي چې د ځنکدن په وخت کې شهید ته خپل مقام او جنت الله سبحانه وتعالى وخی چې دا ستا جنت دی او دا ستا مقام. دومره لوی سخت په وخت کې په شهید باندې د ځنکدن سخت نه وي، دومره سخت دی لکه د میږي او ټک، دومره هغه دته محسوسي الله سبحانه وتعالى په جنت کې خپل مقام وخی چې دا ستا جنت دی. دریم انعام ول الله سبحانه وتعالى دا چې د انتهایی او ډیر زیات خوبصورت حورس غټو سترګو ولا حورس سره د دې شهید الله سبحانه وتعالى نکاح کوي. دا ول انعام کې ورکوي شهید ته. او څلورم انعام ول دا کوي چې د هغه نعمت او انتها نشته. لوی علما بزرگان اولیاء مسلمانان دا د عذاب قبر نه یریږي، د قبر د وحشت او د تیاري نه یریږي. الله سبحانه وتعالى به شهید د عذاب قبر نه محفوظ وساتي. دا څلورم انعام دی د شهید. پنځم انعام ول الله سبحانه وتعالى دا ورکوي د شهید مبارک ته د هغه ایمان به محفوظ، ایمان د ایمان په سلامت دام یو ډېر لوی انعام دی. دومره لوی انعام دی د ایمان، دا مونږ ته اندازه د دې ځکه نشته چې زموږ سره قدر نشته. اوس یو کافر چې هغه مړ شوی هغه راپاڅوه، دا دنیا دا ورته یو څه ټکېده، دا دنیا په زرګاو چنده که د سرو دا ورته یو طرف ته کېده او یوه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ورته بل طرف ته کېده. دی به وایي چې دا ټوله دنیا دا سره سو چند را دنیا ورسره دي دا اخوا کا صرف یو کلمه پکار لا اله الا الله محمد رسول الله. دومره لوی انعام دی ایمان ځان سره وړل. او اخیره زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اخیره زمانه کې با سار مسلمانی نو ماخام به کافر او ماخام به مسلمانی نو سار به کافر شي، ایمان به سلب شوی او ختم شوی. په دې زمانه کې انسان لره پکار دی چې د فضول خبرونو مکمل بایکاټ وکړي. خپل جبې ته تعالی څه چې دا فضول خبرونه د خپل جبه مکمل پرېږدي. دومره احتیاط ورته پکار دی او هر ټیم کلمه طیبه د هغې ورد مسلسل دا پکار ده. هېڅ پته نه لګي زما څه ټیم راځي. او اخیره زمانه ده چې ستا ایمان محفوظ وي او که نه خلکو هغه خبرې شروع کړي دي چې د ایمان سره لبې کوي لبې. الله سبحانه وتعالى د ټول مسلمانانو ایمان دا محفوظ کړي. شپږم انعام به شهید ته دا ورکوي چې دی به په امن کې وي، دی به د ګبراهټ نه او د خوف نه په امن کې وي. دا هم ډېر لوی نعمت دی چې کله ته په یره کې ته هېڅ هم نشي کولی، تا له هېڅ هم مزه نه درکوي. ځکه الله سبحانه وتعالى فرمایي وآمنهم من خوف، او دې له موږ امن ورکو د یرې نه. د امن او دا بے پرواهی او سکون دا نعمت نه وي. الله سبحانه وتعالى ذکر کوونه په قرآن کې دا نعمت دی. او د دې نعمت د هغه چا سره قدر چې کوم ځای کې امن دی، فتنې او یره ترخه هغه خلکو سره د امن قدر وي. امن هم دا لوی نعمت دی. او بل حدیث کې راځي چې شهید ته الله سبحانه وتعالى د عزت او د وقار تاج ورسره کې د قیامت او د هغه تاج یو یاقوت او یوه ملغلره دا د ټولې دنیا او په دې دنیا کې چې څه شیونه دي د هغې نه ګران، د هغې نه ډېر زیات بهتر دی. دا د شهید فضیلت دی ځکه شهید د خپل هغه نفس او جان د الله سبحانه وتعالى په لاره کې هغه قربان کړي. څوک چې د الله سبحانه وتعالى په لاره کې خپل ځان قربانوي د اعلی کلمت الله لپاره، الله سبحانه وتعالى بدل دا
انعامونه او دا فضیلتونه کوي. الله سبحانه